بسم الله الرحمن الرحیم. نن ان شاء الله زمونږ د الفقه الميسر دویم درس دی. کتاب الطهارت شروع دی او پرون ابل یعنی دې مخکې کم زمونږ درس په هغه کې د طهارت بیا دوه قسمونه په طهارت هم چې په لغت کې نظافت ته وایي او بیا په شریعت کې د طهارت دوه قسمونه دي. نو هغه شرعي د طهارت هغه کم چې دوه شرعي قسمونه دي نو نن هغه وایو. والطهارت فی الشرع او په شریعت کې طهارت تنقسم الى قسمین، په دوه قسمونو تقسیمیږي. طهارت من الحدث، طهارت من الحدث، طهارت معنا صفائی او من معنا د سه، ٹھیک شو؟ اردو کې پښتو کې مونږ وایو نه، او حدث معنا د ناپاکی. نو دا هغه ناپاکی د حدث هغه ناپاکی ته وایي کنه جی، چې لکه مثلا انسان او دس مات شوی، هوای خارج شوی وغیرہ، نو د هغې نه صفائی ته وایي چې انسان او دس چاردامو کی. نو ګورئ جی دا او دس چې دام چاردام ته وایي، چاردام هم ورته وایي. او نور چې کم خپل صفائی کولی د غټ او دسماتي نه یا د ورکوټي او دسماتي نه پس سړی خپل صفائی کوي، نو هغې ته استنجا وایي. او دس چاردام دا دوانه چاردام ته وایي ښه، او دس هم چاردام ته وایي او چاردام هم ورته وایي. نو کله کله به زه وایم او دس، نو هغه هم دا چاردام یادوي ښه جي. چار اندام مطلب چې را څلور واړه اندامونه وینځل، مخ وینځل، لاسونه وینځل، د سر مسح کول او خپې وینځل، نو دغه ته چاراندام وایي. صحیح ده جي. طهارت من الحدث، د ناپاکی نه پاکی حاصلول، د حدث نه پاکی حاصلول، د ناپاکی نه پاکی. طهارت من الحدث، د حدث نه پاکی. نو د حدث نه پاکی څه ته وایي؟ وتسمى، تسمى معنا نوم کې ښودلی شي. الطهارت د دې صفائی د دې طهارت الحکمیه، حکمیه. د دې طهارت د حدث نه چې کومه پاکی ده که نه، د دې پاکی نوم دی، د دې پاکی نوم دی حکمیه. دې ته وتسمى او نام رکھا جاتا ہے. مونږ په پښتو کې وایو نوم کې ښودلی شي. الطهارت د دې طهارت الحکمیه، حکمیه نوم کې ښودلی شي، نام رکھا جاتا ہے، نوم کې ښودلی شي. الطهارت د پاکی الحکمیه، حکمیه. د دې طهارت چې دی د دې نوم دغه کې ښودلی شي حکمیه. دا د حدث نه چې کومه پاکی ده دې ته طهارت حکمیه وایي. د حدث نه چې کومه طهارت دی، د حدث نه چې کومه پاکی ده طهارت پاکی ته وایي. د حدث نه چې کومه طهارت دی نو د دې طهارت نوم طهارت الحکمیه دی. د حدث نه چې کومه صفائی ده هغې ته د هغې نوم وتسمى او نام رکھا جاتا ہے، نوم یې کې ښودلی شي. الطهارت الحکمیه، طهارت حکمیه. د حدث نه د پاکی نوم څه دی؟ د حدث نه د پاکی نوم څه دی؟ طهارت من الحدث معنا د حدث نه پاکی، د حدث نه پاکی. نو د حدث نه د پاکی څه نوم دی؟ طهارت الحکمیه. اوس دا د طهارت په شریعت کې اول نمبر قسم و. اوس په شریعت کې د طهارت دویم نمبر قسم. وطهارت واو معنا دا او مونږ په پښتو کې وایو او په اردو کې وایي اور طهارت، اور طهارت من النجاست، د نجاست نه، ګندګۍ نه، دا دې ته غټه ګندګي وایي. ټیک شوه؟ نو دغه د نجاست نه طهارت چې دی که نه، د نجاست نه طهارت د دې نوم دی وتسمى او اسم یې دی طهارت الحقیقیه. دې ته طهارت حقیقیه وایي، حقیقي صفائی ورته وایي. چې نه دا صفائی چې دی دا د نجاست نه دا ډیره لازمي ده جی. اما طهارت، بهرحال طهارت من الحدث، د حدث نه، د حدث نه طهارت دا ایک نمبر نه، دا طهارت الحکمیه یادی ښه. اما طهارت من الحدث، بهرحال د حدث نه طهارت، د حدث نه طهارت، حدث نه طهارت. فتحصل، حاصلیږي. تحصل معنا را حاصل ہوتا ہے، او د فا معنا را نو، مونږه پښتو کې وایو نو او اردو کې وایي پس. نو حاصلیږي بالوضوء، په اودس سره، یعنی په اودس سره، او بالغسل یا په غسل سره، او بالتیمم، د دې با معنا د سره، او غسل خو پیژنې غسل ته وایي، د دې با معنا د سره. بالوضوء اودس سره، او بالغسل یا غسل سره،
او بالتیمم نو تیمم مانم د دې با مانم د سره او تیمم خو پیژنې کنه جی ا تیمم طریقه به ان شاء الله بیا راځي هغه به وایو او بالتیمم یا په تیمم سره نو په دې درو خبرو سره حدث حکمیه دا چې کوم اول نمبر د په شریعت کې چې کوم اول نمبر قسم دی د حدث د طهارت نو هغه پس سره حاصلېږي بالوضوء او د سره او بالغسل په غسل سره او بالتیمم یا په تیمم سره د درو واړو کې په یو سره دا حاصلېږي اذا تعذر اذا معنا د کله چې پښتو کې موږ وایو کله چې او په اردو کې وایي جب کې تعذر عذر وي عذر یعنی انسان چې استعمال الماء د اوبو د استعمال نه عذر وي یعنی مشکل وي ورته اوبه استعمالول ورته مشکل وي نو عذر معنا عذر یا مشکل یا ډاکټر په منی کړي چې یاره ته به اوبه نه استعمالې نو دا یو عذر دی که نه جي نو چې کله د اوبو د استعمالولو نه یعنی دا اوبه استعمالول نه عذر وي یا مشکل وي ورته یا ورته تکلیف وي یا ورته نور څه بیماری جوړیږي د اوبو استعمال سره نو بیا به دا تیمم وخي ټیک شو جی او کنه د اوبو استعمالولو سره ورته څه تکلیف نه جوړیږي نو بیا به یا غسل کوي یا به اودس کوي ټیک شو جی نو اما طهارت بهرحال طهارت من الحدث د حدث نه فتحصل نو دا حاصلېږي بالوضوء او د سره او بالغسل یا غسل سره او بالتيمم یا د تیمم سره اذا تعذر استعمال الماء کله چې اذا معنا د کله چې تعذر عذر وي یا مشکل وي یا ډاکټر منی کړي وي ټیک شو یا تکلیف وي تعذر تکلیف وي یا عذر وي یا مشکل وي استعمال الماء د اوبو استعمال مضاف ته الماء مضاف الیه نو اول به مونږ د مضاف الیه معنی وکړو د دې اړخ نه د معنی بس ما اوبو ته وایي پانی اوبو او استعمال خو پیژنې استعمال د اوبو استعمال ته وایي ټیک شو نو دا په آسان الفاظ کې زه کوشش کوم چې دا زه تاسو ته حل کوم واما الطهارت او بهرحال طهارت من النجاست د نجاست نه نو د نجاست نه طهارت فتحصل دا حاصلېږي بازالة النجاست ازاله معنا د زائل کول لرې کول ختمول ټیک شو نو ازال زائل کول ټیک شو هلکه وایي دا سیس چې دا زائل کا ضایع کا ټیک شو نو دقه بازالة النجاست د با معنا د ازالت سره چې کومه با ده د دې معنا د سره او ازالت معنا د لرې کول ختمول النجاست نجاست په ختم کې لکه مثلا انسان چې په د باندې غسل واوړېدو یا شادي شدی واده کړی وي او د چې کور والا سره هم بستري وکړه نو په د باندې یا په د باندې غسل واوړېدو نو په د باندې چې کم هغه ګند وي اول به دا هغه ګند لرې کړي بازالة النجاست مطلب دقه دی چې دا به اول هغه نجاست لرې کړي بوسائل الطهارت وسائل معنا د اسباب سیزونه په کوم سیزونو سره چې طهارت حاصلېږي بوسائل وسائل چې دی دا با معنا د سره او وسائل معنا د اسباب معنا د سیزونه کوم سیزونو سره چې موږ په پښتو کې وایو سیزونه کوم سیزونو سره چې پاکی حاصلېږي بوسائل الطهارت د پاکی اسباب سره اول به چې دا څه کوي که دا د طهارت د نجاست نه که دا طهارت حاصلوي نو اول به هغه نجاست زایلی ختمی به لرې کوي به ټیک شوه جي بوسائل الطهارت د طهارت په سیزونو سره د پاکی په سیزونو سره نو پاکی په څه سره کېږي اوبو سره پاکی حاصلېږي ټیک شوه اوس درته مخکې وایي کم کم سیزونو سره چې پاکی حاصلېږي نو هغې سره به دا د اوبو یعنې د پاکولو سیزونو سره به دا نجاست زایل کې لرې به کې نو هغه د څه سره دا طهارت په څه سره زایل کېږي هغه ګورئ من الماء الخالص د من معنا ده په پښتو کې مونږ وایو نه
او په اردو کې وایي سه. ماء الخالص، خالص معنا تاسو پیژنئ خالصې اوبه، ټیک شوه، خالص چې هغې کې نور څه میلاو شوي نه وي، پاکې اوبه، ټیک شوه. نو خالصې اوبه مطلب پاکې اوبو سره. نو دا ما معنا ده اوبه، پانی، یا مونږ پښتو کې وایو اوبه، او خالص معنا ده همدغه پاکې خالصې. پیور اردو کې انګلیش کې ورته پیور وایي، ټیک شوه. نو خالصې اوبو سره نو ګورئ د طهارت د نجاست د زایل کولو اسباب کم کم دي. یو خدای ماء الخالص پاکو اوبو سره، او التراب تراب او معنا ده یا، او د تراب معنا ده خوره، خوره مټی، اور طاہر مانا دا پاک، پاک کرنے والا، پاک کرنے والا، پاک کون کے، پاک کون کے. نو پاک کون کے خور سرا یا با پاکو اوبو سرا اغا نجاست ختمه، یا با چه دے پاک یعنی پاکون کی خور سرا چې خوره پاکه وي او یو څیز ورسره پاک کیږي. او الحجر حجر کاڼي ته وایي، او معنا ده یا، او حجر کاڼې یا کاڼي سره، او معنا ده یا. او الدبغ، او الدبغ دا دبغ چې دی که نه دا سرمنې ته وایي، هغه سرمنه چې هغه پاکه کړې شوي وي، هغې دباغت شوی وي. دباغت څه ته وایي جي؟ سرمن ده، دا قرباني وغیره چې وشي او هغې نه پس هغه کومه سرمن وي، د هغې سرمن کې خپل دا لوندوالی وي او یو خپل قسمه بدبوی وي پکې. نو دا بدبوی ته ختمی خلک یا په نور سره اوچکي، نو هغه بدبوی ته ختم شي او د دې هغه لوندوالی ختم شي نور په ذریعې سره. او یا چې دی یو قسم کیمیکل میلاویږي، هغه کیمیکل په دغه سرمن باندې واچي او په دغه سرمن چې دی په دغه کیمیکلو سره د دې هغه لوندوالی ختم کی او د دې بدبوی هم ختمه کی. او دا چې هر قسم سرمن وي، که هغه د قربانۍ په سرمنو کې وي، د حلالو زناورو سرمن وي، او که هغه د حرامو زناورو سرمن وي، خو هغه چې دی هغه ته استعمالولی شي، پاکولی شي بغیر د خنزیر نه. د خنزیر سرمن نشي استعمالولی، سور چې ورته وایي سور، نو د سور سرمن نشي استعمالولی، که هغه هر څومره ته پاکه کې خو هغه ته نشي استعمالولی. نو دبغ هغې سرمنې ته وایي چې هغې دباغت شوی وي، هغه لوندوالی او هغه بدبویي ختمه شوي وي، نو هغه سرمن باندې هم ته دا نجاست لرې کولی شي. نو دا زمونږ نننی سبق و، راتلونکي سبق پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام، والله اعلم بحقیقة الکلام.